ملګرو سلامونه کوم. دا مهال زه سیاه غر د څوکې باندې بالکل په سر باندې موجود یم. چېرته چې د بادامو ونې، چېرته چې د غوزانو ونې، چېرته چې تور املوکه، چېرته چې نښترې دیار، چېرته چې یو ډېر ښکلی لوکیشن او ارمان دغه کوو چې یا د انګریز سره وي یا د پنجاب سره وي. نه ورته مري رسي، نه ورته ګلیات رسي، نه ورته ایوبیا رسي. دا علاقه د اسپڼ په لار باندې راځي. اسپڼ نه چې راځي او خانپور چې کوم دی په هغه دغه باندې چې راخیږي نو سیده به دې ځای ته راځي. نو یو ډېر زبردست ځای دې وخت کې چې کوم دی نه موږ چېرته کې موجود یو که نه، نو دا بالکل د غر څوکه ده او ټول دیر ته چې کوم دی نو هغه ته ښکاري، ټول دیر ته ښکاري. نو سیاه غر دا یو ډېر زبردست ځای، ډېر زبردست ځای. هغه ځای کې چې کوم دی نو دا سپین دغه تاسو وینئ که نه، نو دغه ځای کې یو هوټل جوړ دی، هوټل، او خلک راغلي دي په ټور باندې. نو دا غوزان دی، د غوز ونې ته وګوره، تاسو د غوز ونه ښیم. تاسو غوزان په بازار کې اخلئ که دلته کې ونې چې کوم دی نو ځای په ځای د دې غوزانو دا ولاړې وي. نو خبره مې په دې کوله چې سړکونه روان وي جاړ، هېڅ قسمه سهولیات نه دي ورکړی شوي. کنډرو شکل سړکونه ورکوي او داسې کوم دی دا تاسو وینئ بره پې میداني ځای دی. زه بره وختلم، باقاعده بره پې یو ډېر میداني ځای دی او دغه میداني ځای باندې چې یو پارک جوړ شي ښکلی زبردست، هوټل جوړ شي، نو ډېر زبردسته مزه به کوي. نو ډېر ښکلی ځای دی ګرانو کتونکو. صرف مې ورته دا ښوده چې دا سیاه غر چې کوم دی دا په دې دیر کې ډېر ښکلي ښکلي ځایونه دي او ډېر قدرتي نیچرلي چې کوم دی نو هغه جوړ شوي دي. خو د بده مرغه توجه چې کومه ده هغه د حکومت لخوا نشته. نو پکار ده چې دې خوا توجه کړي او د دې به ډېره زیاته ریونیو چې کومه ده نو ملکنډ ډیویژن ته راځي، بلکې پښتونخوا ته به ډېره پیدا وي او ټوریست راشي او د دې ځای ټور ضرور وکړئ. مننه. ګرانو کتونکو څنګه چې ما تاسو سره د سیاه ټاپ خبرې کولې، نو سیاه ټاپ ته راختلي یو. سیاه ټاپ کې دلته کې یو کاکا هوټل جوړ کړی دی او هوټل کې دې وخت کې د کار یا مېلمانه دي. ډېر ښکلی پارک ځای دی څنګه چې ما وویل، خو دا د انګریز سره وي یا د پنجاب سره وي نو پته نه لګي چې دې ځای نه به یې څه جوړ کړو. په دې ډېر نیچرلي ټول ښکلی ښکلی دی. خو بیا د سیاه ټاپ چې کوم دی نو دا د راتګ دی او ملګري را سره شعیب را سره او را سره حاجي صاحب و، ورسره چې کوم دی نو فرخان و. خو چې دې ځای ته راووتو نو حاجي صاحب را باندې سترګې خوږې شوې. حاجي صاحب څه دی نوم دی؟ زما نوم محمد زبیر حاجي صاحب. محمد زبیر حاجي صاحب. او د سیاه او د کوم وخت نه مې اورئ حاجي صاحب؟ جی کوم وخت نه مې اورئ تاسو؟ یاره جی زه چې تاسو دا سټیشن کې یې نو زه دې اورم هره شپه چې څنګه دا سټیشن د جرسري دغله شوی دی نو ستا د هره شپه ستا خبرونه دا اورم. او دلته زموږ خبرونه راځي داسې ښکلي بېګا مې هم کړي دي. غورې بېګا دې هم کړي، ما ټول واورېدل بېګا. خو درته یاد کړم چې پلانکۍ خبره بېګا زه په دیر کې وم او په ګرانۍ مې کې لګیا وې که نه. بالکل بالکل. او بل دا داسې ځای دی چې دا د سوات باډر دی نه ورته مخامخ دا دې ځای کې ښه جي. دا سوات باډر، دا ورته د سوات باډر دی، دا ورته چې د اپر دیر باډر دی، دا ورته تیمرګړی دی، دغه ورته لړم ټاپ چې یادېږي هغه دی، او دا سیاه ټاپ دی. دا سیاه ټاپ دی او په دې کې چې یخني وي نو واورې ښه یاره چې داسې ښکلې وریږي که نه او دا سیلانه ټول راځي دلته کې. خو سړکونه روان دي، سړکونه صرف موږ ته مشکلات چې د سړکونو دي او د اوبو مشکلات نشته. موږ چې دلته کې ټوبلې ایستې دي دا دغه باندې برمې باندې او باقاعده زموږ په دې هوټل کې دا هر وخت به یېږي. بالکل به یېږي. دا نور ځای ورسره ستا دا زما دی جي بالکل دا بره دی دا ټول زما دی جي. دا د پارک لپاره پروګرام دی دا بره چې دا ما وکتل ما چې دا ځای ډېره وار دی. ما په دغه ځای ویډیو کړله انشاءالله دلته کې یو پارک جوړېږي او زه بیا راځم. بالکل حاجي صاحب څه نوم دې واخیسته؟ محمد زبیر حاجي صاحب. محمد زبیر حاجي صاحب دا زموږ خپل ځای دی د سیاه ټاپ، د سیاه ټاپ او سابقه ناظم و. کومې پارټۍ؟ پیپل پارټۍ سره مې تعلق دی. آفتاب شرپاو خان لکه مدله سکندر دی ټولو سره مې رابطه ده. ګرانو کتونکو چې پیپل پارټۍ کې نواب آفتاب شرپاو ضرور مني. دې غرونو ته چې کوم دی نو شرپاو خان بجلي راخېجولی، بیا بغ بیدار خان. دا اوس مدله چې خپلې اوده ماده ته حواله کړې، دا ورته بل ګورنر صاحب سره
تو پیشې کې ها راشه دی هغه خواږه ورته کرامت علي نوم دی ها کونډي صاحب لته کونډي صاحب لته له دی او سردار مزوی د ارشاد نوم دی ارشاد راځي خوښه کنه ارشاد اوس رانه خلاصي نشته موږ بل ته کې راځو سعودي عرب سیا ټاپ ته راځو سعودي عرب ته غي د سلامونه ورته الګه سعودي عرب والا استاد سپینګری پلار ما د کوم وخت نه خوخي خدا یاد وساته او دا ټول خلکو ته وایم چې لب خان جربو به خبرې کوي دا د سپینګری خوخي ښه دا د سپینګرو پړ کې مازه پیدا کړی دوی چې کله د سټیشن شروع شوی بالکل چې د چارپدې سټیشن چې شروع شوی ورته یو شعر ورته پروګرام بوري چې ختمو مچ ګوت قلم ته قلم شي تورته به تور سپین ته به سپین لیکم اول پیپل پارټي والا دي ګرانو کتونکو حقیقت دا دی چې دلته کې افتاب شرپو چترال دی غرونو ته چې کم دینو بیلی هغه ټیم کې وزیر اعلی د پیپل پارټي نو بیا زرداری صاحب دی صوبې له چې نوم ورکړه صوبایي خود مختاري ورکړه ان اف سی وارډ خان دی خو به خيجي سابقه خوګ مرګره اوس دغه ټیم کې د شرپو خان سره چې یو سو زر نو کړي کړي خو د بد مرغه دا بجلی چې سخت کاری دا روډونه دا بخبیدار خان کړی دی ها دا بخبیدار خان چې ور روان شو نو مده سکندر خان ماته ټلیفون کو د ناس ته امید درته او مرزا بچا او پات شو د ګلابات په دغه منځ کې پاتې شو سکندر خان ودا ګوري ها ګوري سکندر خان زبیر خان زبیر جی سره چې کوم دلته کې په دې سیا ټاپ باندې دا د دیر ټاپ زیری ډیر زبردست غوزان بادام او دا وښ نو تام لار دی وښ نو مرته لار خامپور نو تام لار دا بیا یو شوی دا یو شوی دا ګرانو کتونکو ماته د خلک وي تاسو غټل نو په پیسې کې خلک وي بس پیسې کې عزت ته دا د خو کلم نه منم ښا زه سوي به زه دا وایم چې د خلکو زړه غټل دي نو زه چې دی وخت کې اجازه ته راغلی یم نو هغه اجي صاحب الله پاک دیو بخي دا غاجي صاحب په وجه باندې زما ټول فاونډیشن روانو په سونو یتیمان چې کم دي دغه په وجه باندې دیره د سپانه او جی بالکل دولت خان اجي صاحب بالکل جی ډیر یو ستر شخصیت نو داغه مینا هغه زما زړه هغه غټلې دی نن زه په دغه غرونو کې دغه د برکته ګرځم خو زه چې کم ځای ته لاړ شم لکه سیا ټاپ هغه سوګي تروغه تلم په هغه سوګه باندې خو تاسو ته زه خیمنه بل غر داسې دي سره مقابله کې نه ښکاری ښا بس په دې ځای باندې هوټل دی هوټل چې کم دی د زبیر جی صاحب دی او زبیر جی صاحب چې کم دی دغه زما مینوال دی او ما سره دغه مینه ده تاسو وړاندې ده نو دا د الله پاک په ما باندې ډېر لوی احسان دی او نری باران شروع شو مونږ چې رالو غني باران ډیر وخت شو نه شي کنه شي بالکل ډیر خلک محتاج دي باران نو دا ګرانو کتونکو د جی صاحب د جون 12 کاله چې کم دنو د کویت کې او سعودي عرب کې تیر کړی جی صاحب تاسو بهر تللی کنه یاره چې زه حج عمره لته یم درې سلو پیری عمره لته یم په نو کې حج لته یم 2009 کې او زبیر صاحب څو بچی دی بهر دي یاره چې ما خو شکر دې 15 بچی بار دي شپږ بچی مې دي شپږ یو دلته دیم دلته نو کړ دې په جنو کو په سکول مکه ما ور کړو په خوا دا ور او سیاست هم کوي سیاست بالکل بس تاغه کورسای چې کومه هغه رانیولې دی وړو دوړو رانیولې ها دا بل څه دی دا مين وسه دی نه دا بل دی نو سه دا مين وسه دی کرامت علي تنوم دی وزبیر یې سره ملو شو ډیر خوک سړی الله دې راته ژوند دی دا جی الف خان په خپل خوک سړی دی نو موږ ته درانه ښکارو جی او الله دې راته آباد ساته دا مرګ ډیر خولي قابلانه لکه تاسو کتونکو دا یو پرخان دی او یو شعیب دی دا صحافت په وجه نه دلته به ضرور ولې د تعلق په وجه راځي دلته کې به ضرور راځي اوس ترناوي دیم دی اوس خو باجی صاحب اوس خو باجی صاحب زما پسترګم پورا خیال ساتي بالکل ال د پار جوړی کی ګرانو کتونکو زبیر جی صاحب دلته کې انویسټمنٹ کوي او دغه انویسټمنٹ بدل تر کې ډیر پکار راشي زه بیا وایم خدا د ریاست ذمہواری ده د حکومت ذمہواری ده او د بد مرغه حکومت هغه توجه نه ور کوي نو زبیر جی صاحب په خپل ملک کې کم دی کوي خو سی به مسونه پیدا به حکومت یاره جی غټه پیدا به حکومت دلته کې چې کوم مراد دي کنه جی نو ډیر زیات دي ډیر زیات دي دا د مرینا د یو بیان د دریاتو نو خپل دلته کې دا د ټول خپل لري بیا د دیر نواب په کې لګ زیاتی کړي دي سواد نم د خپل دیر نه قدرتي خپل دي دا جی چې کله واور ټیمین دا مخامخ تاسو چې کړی دا ټول دا زنانه د تانی بټخېلي د مردان د منګوري د تیمرګری د دلته راځي دا په لومړي ځلې ده دا روډ مسله مونږ به صرف د روډ مسله مونږ چې راځو نه دی پیری به زبیر صاحب په خرچه راځو ان شاء الله چې ووري وي اوري چې ووري یو دې ته بیا راځو د ووري برته خایو دا پارک هم جوړیږي نو الله دې راته ژوندۍ لري ګران کوتم کو ډیر زیات خوشاله شو
خو د ورور راباندې سترګې خوږې شوې او بیا پکې بره بره راوختلي وو دې ځای کې ما ویل چې دې بره ځای ته وخېږم او په دې باندې وکړو او اوس پتې نه چې اوس خو دلته به کورني پی ملاوي په کورنو په کې اسې نه د سیاه ټاپ باندې تا ته په کورنو په کې چې ویلای بس صحیح ده کورني پی او سپیداری خو خبرې هوټل کې چې کم دي اخلي پخلیم کوي ارته چې بالکل چې میان پکې پخېږي چرګان پکې پخېږي دا درې کسان پکې کار کوي سلور ها سلور کسان روزګار دي کچن سٹار بالکل بس وای نه وې ګوري دا ډېر زبردست ګران کتون کې لګي د تخیمه چې تاسو سیاه ټاپ ترازه نو یاره هم نیزه چې دلته کې سونه غرون د خې جنل ته وټلی نشته مسلې دغه دي دلته ګرځي دا ځای خیمه لګا راځي کچن هم د تخیم موږ سره وسه راځي پس دا پکې باتروم دی دا پکې ته پول دی ته 24 غنټه وبو صفو بچ کم دي سلیریج غنټه تا په سیاه ټاپ ملاويږي دا ډېر غټه خبره ده دا چې کم دینو ګرانو کتون کو کچن دی کچن کې چې کم دینو دا اخلي بخلي روان دي میان چرګان چې کم دي تیار دي السلام علیکم څنګه یو وتا فلفان ته اوري ادا دی نه کوم ځای کو کې دي تجربه یې څومره ده زیاده رجیله ته هر څه دا برجی سه ځان ته خلاصي را خلاصي بس غوړو کې ټول کی ها او خوراک ته فوق دي ډېر مزدار دی جی وای زه خلکو ته وایم راضی با دا دې کبان هم د فید روان کړی دی دا وګوره کبانو دا چرګان خلک د بشت کې دا خلک یې نه کوي دا وګوره په سیا ټاپ ته کبان په دې ځای کې زبیر سه پورټل کې د تملاویږي او دا کورنی هوټل دی خدا ګورې جی دا چرګان کورنی ماحول او چې کومه د دود پتی اری ها حاجی صاحب زه خوښ شو ها حاجی صاحب ډېر مسافری کړی دا اری ادارې موږ له زبیر صاحب قرباني ور کړی دا مال دا ډېر لوی چکر راکو او دا تاسو سره پکې ملو کړم ګرانو کتونکو بل پارک ډېر زبردست ځای دی پارک مې به پراشه دې ته وګورئ جی او دې کې بل ځل چې ان شاء الله راځو خو ژوندۍ او خدای دې زبیر صاحب هم ژوندۍ لري نو بیا به چې کم دینو دلته کې به چې کم دینو پارک پمی او دلته به ډېر زبردست زینوي نو دا هم درته ښودله دی کې او د استوګنې ځای یو سړی باندې شپه راله حاجي صاحب کمرې شته جي دلته بل هوټل دی او بلا کمرې دي پکې تقریبا 2.5 کروڑ روپۍ به خرچ راغلی دلته بل دی او لکه مده چې دا پمن دی هغه لک سیټ دی په دې لار باندې اوس چې هغه راو ورته چکر لګاو ها بیا خو ګوره په سیا ټاپ باندې چې دی وخت نه تاسو مری تازه کنه ورله تاسو راشه سیا ټاپ ته راشه تاسو دې مزه سیګه خیران بشه چې دلته کې دا یخ واګانی او یو خپل موسم ډېر زبردست ځای چې کوم دی هغه ملاویږي ماشاءالله کا نو دا ګرانو کتونکو د دیر خلک اسې ډېر ملمه دوست ډېر خدمتګار خلک دي کاروباري خلک دي محنت کوي خدمت کوي خو هغه په بخر دي غرونه دي نو او غرونه کې چې کوم دی هغه شانتي د حکومت توجه نشته دي دغه غرونه کې دلته کې دا زبیر صاحب ځان سره 4-5 کسه په روزګار کړي دي به د کمرو ذکر وکړو چې دا ټورست رامات شي دا به وای څنګه راماتېږي چې دې ته موږ سړکونه جوړ کړو سړکونه چې کم دي د کندراتو شکل پیش کوي نو دغه په وجه باندې دلته کې چې کم دي نو امپیګان منګان دلته کې صرف پټونه اخلي ها امپیام د 20 روپے نه دی مینم نه یا 20 روپے ربی الامین بچرته فقط ستا کوي کونډي سے په طاقت باندې دا بل نو ګرانو کتونکو لکه یو لس کاله لکه دینه به انکار نه کو تاسو بیا ما پسې بد رد وایه خو یو لس کاله ها بس حاجي صاحب دا تاسو وایه بیا دا خلک ما پسې کنځلې زه چې چاته یم چې کار سکول کې مسله د نوې مخ کې چرته تللی وي چې ورته هم سړک خراب دی نوې مخ کې چرته تللی وي چې ورته هم هسپتال چې کوم دی نو روانه ماشوړه شوه قبرستان دی جوړ دی نو په هغې باندې را پسې بیا خلک کوي دا د دیر ګوره د دیر خلک غوړې دی موجوده حکومت سره دا روډ موږ نه تیار کړي دا سیا ټاپ روډ چې تیار شو که نه نو د دې دونه ریوینیو ده دونه انکم برآمد شي او ایم چې زه د درخواست کوم چې د دې علم خان ته په دې خوله باندې دا روډ موږ ته تیار کا او ما ښه پېژنې زبیر خبرې کوم امان صاحب ښه واوره ښه درون سړی ښه د درون سړي زوی تا سره زموږ تعلق دي خو د خدای خاطر وکړه چې موږ په دې دغه چال کې مه وهه موږ ته دا روډ تیار کا دا روډ تیار کا او دا روډ چې تیار شي نو یو خو بېروزګاري د خلکه بهر ملکونو ته تښتي دلته د دې دیر کې دې غرونو کې دا غرونه دونه ګټه ورکوي چې دلته کې هوټلې جوړې شي دلته سیر سپاټۍ ځینې قدرتي دي دلته به صرف د سړکونو ته اړتیا ده
نو ډېر زیات خوشحاله شوم زبیر صاحب سره ملو شم. اجازه درنه اخلم ګرانو کتونکو. چای ورته څکو، نرۍ نرۍ پشمک ورېږي، ګرمه ګرمه چای ورته څکو. او تاسو هم چېرته سیاه ټاپ ته ضرور چکر ووهئ. ښه په اسپڼ په لار هم راتلی شي او په بله کوم لار ورته راتلی شي، په اوچ هم راتلی شي، په اوچ هم راتلی شي، په خانپور باندې په هغه لار باندې چې راځئ نو سیده به راځئ. ښه سیاه ټاپ ته بالکل راتلی شي. ګلاباد سره جنګېدلی روډ دی او ډېر زبردست ځای دی، ضرور راشئ. مننه. 500 فوټ کې په 500 فوټ کې دا کوهي دی. نو دې هوټل سره چې کوم دی تاسو ګرین هیلز هوټل ته راځئ نو دا اوبه چې کوم دي دا دلته کې تاسو ته داسې اوبه دي چې دوایي اوبه دي. د دیر اوبه هسې هم ښکلې اوبه دي او د دیر اوبه چې څکې نو بیا تاسو ته د کولډ ډرنک ضرورت نشته دی. دا زه یم چې دا کمې نسلې اوبه استعمالوي که نه او په دې بوتلو کې ما حاجي صاحب ته دا خبره کوله، ما حاجي صاحب د اوبه خلکو له وړه د دیر د اوبه په خلکو وسکه چې د خلکو دا معدې کولو شي، چې د خلکو معدې کولو شي، خلک د اوبه وسکي. دغسې کولډ ډرنک دی. ډېر دا د جړو بوټو نه جوړې اوبه په دې غرونو کې راغلي. نو پرون موږ یو ډیم ته تللو او هغه ډیم کې چې کوم دی نو هلته د اوبه را دغه وي. نو یو زنانه راله او اسمان ډیم او زنانه راله وي د اوبه د شوګر دپاره وي، داسې دوی ده. نو د دې اوبه یو دواګو ځای دی، خو بس ریاست او بیا د خلکو فیصله چې کومه ده نو چاړاګان مه لېږئ. تاسو چاړاګانې سملو ته ولېږئ نه هغې خبرې نشي کولی که نه. ګوره داسې خلک ولېږئ چې هغه د دې دیر دا تصویر پیش کړي چې دا دیر څنګه دی. دا دیر دونه ښکلې علاقه ده، دونه زبردست علاقه ده او دومره پرامن علاقه ده. دلته په دې سړک د پاسه سمله تا ته به څوک سو نه وایي. او بل دا ده په دې ونو کې خوده کېږي. نو یو خبره د کومه ښه هوټل پورې خبر راله د کومراټ کې اکثر داسې وي چې د هوټل والا د شپې روزه دوی دا ډزې کوي. نو ابار چې کوم سیلانیان راغلي نو هغه یاري را یاري چې کمرې بوک کړي. نو خیر دی داسې مه کوئ، د چا به د شپې وس نه کېږي. دا زبیر صاحب ته هم وایم خو په دې کولو میدان هم تاسو د کېږي نه سکیورټي چې کومه ده راځئ تاسو. ښه تاسو راځئ، سړی محنتي سړی دی، روغ سړی دی او دا د هغه خدمات دي چې دا ځای آبادۍ طرف ته روان دی. جومات به هم انشاءالله ډېر غټ جومات جوړېږي. هوټل دغه دی د دوبۍ په طرز باندې په سیاه ټاپ باندې د کمرو او د زبیر صاحب هوټل کې میان چرګان او بیا چې جمې وي او وورې وي نو دلته کې ورېږي. بجلي شته، چاول پکې پخېږي او بجلي شته دی او ورسره چې کوم دي اوبه ډېرې زبردستې اوبه. دغه خو مې د تا هغه اوبې او دا جومات دپاره چې کوم دي د اوبو مشینري لګېدلې ده او دلته کې دا دویم لوی کوی چې کوم دی نو هغه هم شورو دی. خو بیا خو هم ګرانو کتونکو چې چا د دیر هغه بره د غرونو نه اوبه نه دي روانې هغه اوبه هسې نه چې دیر کې تاسو نږدې اوبه وڅښئ، دغه نه د دیر د غرونو اوبه وڅښئ. تاسو ته پته ولګي دغه بل دغه جوړېږي او دا جومات خو هم په پام کې وساتئ. مننه، خوشحاله اوسئ. ګرانو کتونکو سلامونه. ما د 14 ورځې په دې ځای تېرې کړې. ګرانو کتونکو دیر له الله پاک یو ډېره ښکلا ورکړې ده. یا خلکو چې دلته کې کورونه جوړ کړي موږ دا زیاتره وایو یار په دې غرونو کې دا کورونه که نه لکه څونه بره خېږي نو بره به تا ته نور کورونه په نظر راځي. نو دلته کې لکه زه چې په کوم ځای باندې ناست یم که نه تاسو ته صرف خیر نه نو زموږ نه بره نور کورونه هم داسې په نظر راځي. خو دا مونږ د ځمکې نه ځمکه هغه ځای کې ده، هغه ځای نه که نه نو په دې ځای کې ورته ناست دی مازدیګر کې روزم. دا وګورئ چې نو یو زبردست لوک یخې هواګانې او په نور کې هم کښېنې نو دلته به تا یخې هواګانې لګي. خوله خو سوال نه پیدا کېږي چې باندې راشي او نه ده پکو ضرورت شته دی. نو دا بس اخري ناسته وه او تاسو سره مې شریکوله. زه به د خپل منزل طرف ته الله پاک لک شکر دی. په دیر کې وي، خو سوات کې وي او داسې په بل ځای کې وي. نو د رخایش د خوراک څښاک د سیل سپاټۍ د دې مونږ ته هېڅ کمی نشته. خو خپل مصروفیات دومره زیات دي چې د دې چکرو نه محرومه یو او صرف دا چکر لکه دا ټور چې کوم دی دا هم د سره شریک کو. دا زما ژوند کې دا دویم دغه دی چې
ماشومانو سره داسې ځای ته راغلي او دا هم 2 ورځو له راغلي یو خیرات له او پکې ایثار شو. نو